نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله العظيم. سورة الأنعام اتم پارا یوصل اتپن دوستم نمبر آیت دی مخی آیاتونو کی دا مشرکانو کافرانو دا شرک تردید وشو اس پدی آیاتونو کی هم دا مشرکانو کافرانو دا شرک تردید کی کافران دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دعوت باند ایمان نروڑی دوی دعوت باند ایمان نروڑی تردے پوری چی دوی باند مرگ راشی یاد اللہ پاک عذاب راشی علب دوی بیا پیشی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتون پیغمبر دی او دا کتاب قرآن رشتون کتاب دی چی دوی با نکل قیامت یا عذاب یا مرگ راشی لیکن پدا وقت کی ایمان فیدہ نور کی یا پدا وقت کی توبہ دوی تفیدہ نور کی کلچ دوی مرگ راشی یا عذاب راشی ذکر ایمان او توبہ ہر انسان تا فیدہ ورکیچ انسان برابر بھی او ایمان روڑی یا انسان برابر بھی او توبہ کو باسی چھ مرگ راگی بیا توبے کا پا وقت مرگ کے توبہ نقبلی او پا وقت مرگ کی ایمان نقبلی ایمان چی انسان مخ کے روڑی بیا فیدہ ورکی و چکل دا مرگ فرشتہ رالا یا عذاب رالا دی بیا ویزوس ایمان نوڑا اللہ فرمائی اس فیدہ نور بلی مشرکان کافران با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبت کرتا وے بے چمنگ خیو او نعوذ باللہ تنیخ اللہ پاک فرمائی بی توبائی انتظار کوئی زم انتظار عذاب کا چارہ زی دخاو دا پت انجام با معلوم شید اللہ پاک دا عذاب نپاد اگا معلوم اشوا دا نبی علیہ السلام مقابلہ کوئی کے مشرکان اللہ پاک حلاک کرل او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک عزت کرل نو اللہ جل شانہو دا دی کافرانو دا ایمان نروڑل وجہ ذکر کے چھ دی اس بھی ینزک ایمان نروڑل کچھ کلوتا عذاب راشی یا قیامت راشی یا وتا مرگ راشی و دی بیا ایمان نروڑی بیا بکفیشی چیر اللہ عرص حق دی فمنوب فیشی لیکن دا وقت بیا ایمان او توبہ دی تفیدہ نور کر بیا اللہ جل شانو پا دین حقہ کی دا ڈلبازے تردید کی چی پا دین اسلام کے بڑھلے نجوڑ ہوئے اس دین اسلام کے ڈلے جوڑا ولد دے مراد او مطلب صدین پا دے باندے مفسرین حضرات تھی صحیح عقیدہ پر خودل غلط عقیدہ جوڑا ولد پا دین کی اختلاف او دا دی مصداق شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا دی مصداق دا دین اسلام اگر دعوہ گردی چی یاد خواہشات او دا بدعات شکار دی او یاد الحاد او دا گمراہ شکار دی اگر چنون دا اسلام اخلی تو
عقیده د اسلام مطابق نه دا مداخله د دین اسلام د دې په دین کې ډلې جوړې کړې او دا ډلې به جوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي يهوديان یو او یا ډلې وي، یو جنتی او یا جهنميان. عیسیان دو او یا ډلې، یو جنتی یو او یا جهنميان. او زما په امت کې بدري او یا ډلې جوړيږي، یو جنتی او دو او یا جهنميان. صحابه کرام تاسو په جیدا جنتی ډله کوم یو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما پسې او زما صحابه پسې څوک روان دي ما انا علیه و اصحابی دا نجات والا خلق. محدثین حضرات فرمایي چې د دې مصداق اهل سنت والجماعت. اهل سنت نبی علیہ السلام پسې روان خلق، والجماعت د صحابه په جماعت پسې روان خلق. دا اهل سنت والجماعت دا نجات والا جماعت دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې رهنمایي کړې چې اهل سنت والجماعت دا نجات والا خلق. اوس اهل سنت والجماعت څلور مذهبونو خاوندان د اهل سنت والجماعت. په دنیا کې مذهبونه حق څلور: امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد سے او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې زموږ استاد او مذهب امام دي. دا څلور مذهبونه حق دي. په عقیده کې د دې نوم یو د اهل سنت والجماعت، او په مسلو کې د یو بل نه جدا دي. څوک امام شافعی سے په مذهب دي، څوک امام ابو حنیفه سے په مذهب دي. اختلاف د دې په مسلو کې د یو بل سره شته، خو په عقیده کې یو دي. او په دې کې چې الله پاک تردید ذکر کوي، مذمت ذکر کوي، نو د عقیدې د اختلاف ذکر کوي، د مسلو د اختلاف نه ذکر کوي. په مسلو کې د پیغمبرانو د یو پیغمبر د بل پیغمبر نه مسلې جدا وي. لکه آدم علیہ السلام په شریعت کې د خور سره نکاح جائز و مسله و، او د نبی علیہ السلام په شریعت کې د خور سره نکاح ناجائز ده مسله ده. اوس مسلو کې اختلاف شته. دا اختلاف د پیغمبرانو په مسلو کې د یو بل نه جدا جدا، د صحابه کرامو په مسلو کې د یو بل نه جدا جدا، خو په عقیده کې ټول یو. پیغمبران په عقیده کې ټول یو، صحابه په عقیده کې ټول یو، او څلور مذهبونه په عقیده کې ټول یو دي چې د دې نوم دی اهل سنت والجماعت. دا په عقیده کې یو. اوس دا ناپوهه خلک چې ځان ته وابیان اهل حدیث وي، غیر مقلدین، دوی دا آیت را دي وي د دین مراد وي دا څلور مذهبونه دي، ځکه دې دین ډلې ډلې کړي. دا ناپوهه او جاهل خلک ځکه دې چې مراد د عقیدې اختلاف دی، او څلور مذهبونه په عقیده کې یو دي. نو آیت راغلی د یو باره کې دی او ته لګي په بل باندې، دا د قران کریم تحریف او زیاتی دی. څلور مذهبونه خو د دین ډله بازي نه دي. څلور مذهبونه د په دین باندې د عمل کولو څلور لارې دي، او دین چې عبارت د کوم څه نه چې هغه عقیده ده، نو په عقیده کې ټول یو دي. نو آیت نازل د عقیدې د اختلاف دی او ته راځي په امامانو چسپان کې. څلور مذهبونه دا پاکان خلق، او په دنیا کې نیکان خلق اهل سنت والجماعت دا صرف څلور مذهبونه دي. کوم سړی چې وایي څلور مذهبونه غلط دي، دا خپل غلط دي، دا خپل جاهل دي، دا په دین نه پوهېږي. شیخ التفسیر علامه ادریس کاندلوی رحمت الله علیه ذکر کوي، وایي د دین مراد هغه خلق دي چې د څلور مذهبونو نه بهر دي. د دین اختلاف په دین کې ډلبازي هغه چا جوړ کړي چې هغه د څلور مذهبونو نه بهر دي، یا د بدعات شکار دي، او یا د الحاد او د گمراهۍ شکار. اکثر دې کتابونو کې لیکي چې پلان کې ډله د اهل سنت والجماعت نه خارج ده، دغه خلک د دین مراد دي. اهل سنت والجماعت مراد ده. اوس به یو سړی وي چې اتفاق براولي دا درې او یا ډلې به ټول یو ځای کې اتفاق په پسل راځي. اتفاق په پدې راځي چې دا باطل ټول به حق ته تسلیم شي، او که یو سړی وي چې دا حق په باطل تابع کو، نه دا ناممکن ده. ولی
د باطل مثال د باټو او د حق مثال د سمندر دی بالټي برالی په سمندر کې به اړي سمندر په بالټي کې نه راځي اهل سنت والجماعت ټول دنیا کې ډکه د سلور مذهب او دا چې کوم دا باطل دي دا خلګ لګیو چې استبل چې نشته سو کېو چې پیژنې سو چې خلک پیژنې نه نو اوس دا باطل برالی د حق په تابع شاله به اتفاق راځي واغي خپل ځان ته حق وای هغه باطل او دی حق باطل وای نو اتفاق ناممکن دی دې آیت کریمه کې تردید هغه اختلاف دی چې هغه په عقیده کې وي او عقیده کې اختلاف سلور مذهبونه کې نشته سلور مذهبونه د حق اهل سنت او د سلور مذهبونه چې دا کوم خلق بهر دي دغه د عقیده اختلاف کوونکي دي د دې آیت کریمه مصداق دغه خلق اکار سو کاغه غیر مقلدین وابیان دي پنځپیریان دي بریلیان دي مودودیان دي څومره حل باطل دي دا د آیت کریمه مصداق دي چې دا په دین کې ډلبازي کوونکي دي سلور مذهبون حق دي او زموږ استاد په دې علاقو باندې اهل سنت والجماعت مذهب حنفي رایت دي شاه ولی الله رحمت الله علیه محدث دهلوی ذکر کوي چې بر صغیر پاک او هند په دې علاقو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب نه خروج دا د سواد اعظم نه خروج او گمراهی ده سړی په دې مذهب پابند دا سی بنوي چې هغه خدای او دا بلم خدای او دا بلم خدای عقیده کې یو جانب کې ټول خني ځکه چې هغه خوشو نو خو یو جانب دا بل خو نه دي ځکه هغه یو جانب یو عقیده لري بل جانب بل عقیده لري اهل سنت والجماعت دا د سلور مذهبونو په عقیده کې یو نوم دی او بیا په مذهبونو کې جدا دي او مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دي چې دا د صحابه شاګردو او د دې نور امامانو استاد امام مالک رحمت الله علیه دا امام ابو حنیفه سے شاګرد دي او د خپل مذهب امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک سے شاګرد دي او د خپل مذهب امام دي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې د امام سے د شاګردانو شاګرد دی او د خپل مذهب امام دي نو مذهبونه سلور والا حق ترسدو او یو سړی چې دا ټول غلط دي صرف ځکه کوم دا د خپل غلط دي هغه ټیکو ته غلط ذکر که سړی چې حق نه مخامخه پہچان پیژني چې حق کم یو دي الله پاک دې او تاسو ته په عقیده اهل سنت والجماعت په مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استقامت نصیب کیږي نو فرمایي هل ينظرون بانتظار نکي چې ایمان نه وروړي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې راځي دي ته فرشتي د مرګ ایمان نه وروړي ولې الو ایمان نه وروړي چې مرګ فرشتي ولا راشي او یاتی ربک یا راش حکم در استاد عذاب او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض علامه استاد رب قیامت راشی یا عذاب راشی او یا مرگ راشی دی بیاوی چې موږ اوس ایمان کوو یوم فاغرت باندې یاتی بعض آیات ربک چې راشی بعض علامه در استاد عذاب د قیامت لا ينفع نفسا ایمانها فیده بنور کئی یو نفس تادد ایمان روڑل لم تکن آمنت من قبلو چوڑان دی نفس ایمان نبی روڑی وقتی ایمان نبی روڑی قیامت راقی ایمان اس روڑل فیده بجانور کئی او کسبت فی ایمانها خیرا یادی کڑی وی پخپل ایمان کی سو فیده نور کئی یعنی توبہ سکارون کڑی دا گناہ او بیا توبو باسی اچھے قیامت راقی جا خود توبہ نقبلی قلتو فرمائے انتظروا انا منتظرون تاسو انتظار کروی دا عذاب منگم انتظار چا عذاب بچا تھا ان الذين فرقوا دينهم یقینا کسان چغی ڈل جوڑ کری پخبل دین مراد عقیدہ بنیاد وکانو شیعان او دی شو ڈل لست منهم فی شیئن تنبی پدی ڈل بازے کے پیو جانب دغی خلق مرکی کیا دیونا کذا کذا کافرو یا گمراہو انما امرو الاللہ یقینا کار د بیس پارل شوید اللہ تا ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون بیا بدیتا خبرداری ورکی اللہ پاک پاخرت کی دی تب سزاگان ورکی بما كانوا يفعلون پاوس چی دی کڑی دی پا دنیا کی چی پا دنیا کی سے کڑی دی اللہ پاک بدی سزا ورکی واخر اللہ الحمدللہ رب العالمین